نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. دې درس کې پنځم ناقص د ایمان دا ذکر کیږي، هغه چیز چې هغې سره ایمان ختمیږي او ماتیږي، هغه څوک چې هغه بد وګڼي یو شی د هغه دین نه چې پیغمبر علیه السلام راوړی دی، اگر که هغه عمل په خپله په دې باندې کوي خو بد یې ګڼي نو دا سړی کافر دی. یعنې یو سړی د دین یو خبره بده وګڼي نو دا کافر دی، اگر که دا په دې باندې په خپله عمل کوي نو دا عمل دې ته څه فایده نه ورکوي. دې مثال داسې دی، اکثر دا زنانو کې پکې لکه شریعت کې ډېر نکاحونه کول دا جایز او حلال دي، یو سړی اوس دا بد وګڼي مړه دا اوس څه شی دی، شریعت کې څلور نکاحونه یا یو زنانه ده دا بد وګڼي دا ډېر نکاحونه دا اوس څه شی دی، نو په دې وجه په دې پسې مسخرې دا کوي د زړه نه دا بد ګڼي نو دا زنانه یا سړی هر یو کوي نو سړی په دې سره کافر کیږي. او که یو سړی د سی مثال کې طبعا دا بد ګڼي خو ذاتن دارنګې دا بد نه ګڼي د شریعت دا حکم، نو دا سړی ګناهګار دی خو کافر نه دی. لکه مثال د دې مثال دی په خنۍ کې اودس کول په یخو اوبو باندې، دا سړی طبعا دا بد ګڼي یاره دا خو ډېر ګران کار دی، که سړی ذاتن او حقیقتا دا بد وګڼي چې دا بس څه شی دی نو سړی په دې سره کافر کېږي او د اسلام نه وځي او ایمان یې ختمیږي. یا دارنګې دې مثال داسې دی لکه غل دی د هغې نه لاس کټ کول شو، یا زناکار شادي شوده دی نو هغه رجم کول شو، یا په چا باندې تهمت لګول هغې له دورې ورکول شو. اوس سړی طبعا دا بد ګڼي نو دا ګناه کبیره ده، او که دا ذاتن او اصلا د شریعت دا حکم دا بد ګڼي او د دې سره ضد او تعصب دا کوي نو دې سره سړی کافر کېږي. الله رب عزت فرمایي ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، دا د دې وجې نه چې دوی بد ګڼل هغه څه چې الله رب عزت را لېږلي نو فأحبط الله أعمالهم، نو الله برباد کړل عملونه د دې، نو عمل دا یې برباد کړو د وجې د کفر د دې نه، ځکه دې د شریعت حکم او فیصلې دا څه کړله دا یې بده وګڼله. الله رب عزت دې زموږ حفاظت وکړي دې نه.